إياك نعبد وإياك نستعين. د إياك نعبد معنا ده هم ستا عبادت کوو، او د إياك نستعين معنا ده هم ستا نه مدد غواړو. دلته کې د نعبدو اوس عبادت څه ته ویل کېږي، دا کتاب التعریفات علي بن محمد بن علي الجرجاني صاحب دا تاسو وینئ، دوی لیکلي دي چې عبادت ویل کېږي هغه د هغه یو مکلف سړي عمل ته چې هغه د نفساني خواهشاتو خلاف وي او د الله رب العزت عظمت پکې بیانېږي. یعنی چې ته د خپل نفساني خواهشاتو خلاف یو عمل کې او په هغه کې ته د الله رب العزت تعظیم کې او الله رب العزت پکې یو عظیم الہ ګڼې، نو دې ته عبادت ویل کېږي. او عبادت په هسې لغت کې هم عاجزۍ ته او اطاعت ته ویل کېږي چې ته په یو لاره باندې روان یې، هغه لاره د خلکو د خپو سره اواره شي او همواره شي، نو دغه لاره ته هم طریق محبت ویل کېږي، ځکه دا لاره د انسان تابعدار وګرځوي. نو چې ته هم د الله رب العزت تابعدار وګرځې نو تا ته عابد وایي. اوس د عبادت نه مراد څه دي؟ نو د معارف القرآن کې د عبادت نه مراد لیکلي دي چې د عبادت نه مقصد او مراد لس څیزونه دي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د عبادت نه مراد مونځ، زکات، روژه، حج او د قرآن مجید تلاوت او د الله رب العزت ذکر کول او حلال روزي ګټل، او دغه شانته کې د خپلو ګاونډیانو سره او د خپلو ملګرو سره د هغوی حقوق ادا کول او د خلکو ته د نیک کار حکم کول او د بدو کارونو نه خلک منع کول، او لسم نمبر دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو اتباع کول. په دې معارف القرآن کې دا لس وانه څیزونه ذکر کړي دي چې دې ته عبادت ویل کېږي. نو عبادت یوازې په مونځ پورې خاص نه دی او یوازې په روژې پورې خاص نه دی، بلکې عبادت حج ته، زکات ته هم ویل کېږي، د الله رب العزت ذکر ته ویل کېږي، د خپل مسلمان ورور حق ادا کولو ته هم عبادت ویل کېږي، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې عمل کولو ته هم عبادت ویل کېږي. نو د عبادت دا یوه معنا په دې کتاب کې مذکوره ده، او د عبادت بله یوه معنا که چا په کوم کتاب کې ذکر کړي وي نو هغه دې بیا مخې ته راوړي، هغه به موږ ومنو. خو د عبادت دا لس معنی دا په دې کتاب کې ذکر دي، نو عبادت دې ته ویل کېږي.